أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة العنکبوت شلمہ سپارہ آیت نمبر 3 دریم آیات. سورت کې د امتحاناتو تذکرہ کوي چې مومنانو باندې امتحانات راځي او دا امتحاناتو بیا وجه ذکر کوي چې امتحان سړی پاس کی نو بیا درجه اوچتیږي. نبی علیہ السلام فرمایي په امتحاناتو د انبیاء علیهم السلام درجه اوچتې دي. په امتحاناتو د مومنانو ګناهونه معاف کیږي چې په صبر وکړي. امتحان او تکلیف کافرانو ای د پاره عذاب وی. دا ټول قران کریم ذکر کوي. اوس نننی سبق کې دریم آیات د سورۃ عنکبوت کې وایي چې امتحان خامخاخلو په خوانونو امتحان نه ایت. ولقد فتنا الذين من قبلهم ولقد فتنا الذين او تاکي سره امتحان اخیستم دا کسانو نو من قبلهم چې مکه د دینو راولي. یعنی موږ اخکار کې فلیعلمن الله الذین پس خامخا سرګندی الله کسان ښکار کوي الله کسان صدقو چې رښتیني دي ولیعلمن الکاذبین او خامخا سرګندی الله ښکار کوي الله ظاهری الله دروغجن رښتینی او دروغجن دا په امتحان کې معلوم شي. دارنګه دا فتننا ولقد فتننا لفظ قرآن 15 ځله ذکر کوي. یو ځای دلته سورۃ عنکبوت کې او دویم ځل بیا سورۃ الانعام کې 53 آیات کې وایي وکذالک فتننا بعضهم ببعض وکذالک هم دارنګه ومس په سورۃ الانعام آیت 53 وکذالک هم دارنګه فتننا امتحان کړمږه ازمی کومگا بعضم د بعضی د دی بی بعضی بعضو سرم یو باندی بل لوچت کما اول تکلیف ورسی امتحان پیراشی لیقولو دینا پانا چوئی دی اها اولائی دا کسان من اللہ علیہم احسان کرد اللہ پا دی باندی من بیننا پا منزمون کی علیہ اللہ وینا دے اللہ بی عالما پویا بی شاکرین پا شکر گزار باندے اللہ در درجہ در کی نو مفسد اب در باندے اعتراض کی حاسد بدر باندے اعتراض کی خپل بدر باندے اعتراض کی پردی بدر باندے اعتراض کی نو اللہ وی دا امتحان دا نا اخلما. دارنگی سورہ طه کی شپارسم سپارہ کی 15 آیات کی وہی 85 کی 8 نمبر 85 سورہ طه آیت 85 شپارسم سپارہ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال اویل اللہ فإنا قد فتنا یقینا منگا بتا کی سر امتحان اخیستے دے قومک قوم ستانا من بانکا رسول ستانا وازولنم السامری او گمراہ کری دیلن سامری. انسان اسلام کوئی تور تلاڑو سامری والا سکے جوڑ کو امتحان پہ باندې راغلو. دارنگی درشتم سپارہ سورہ سواد کے آیت نمبر 34 کے سلو ڈیرشم کی ہوئی آیت نمبر
34 سلور دیشم ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب ولقد فتنا پتا کی سره امتحان اخیسته مونږه سلیمان د سلیمان علیہ السلام نو والقینا ورزول مونږه علی کرسیه پجولې د کې جسدن جوسا ناکس الخلقت ثم انام بیا راوګرځېد الله ته دارنګه بیا سورې دخان 15 سپارا ولسم آیات کې وایي سورې دخان 15 سپارا آیت نمبر 17 ولسم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم ولقد فتنا بتاکی سره امتحان کیتونگا من قبل مکر دینا قوم فرعون قوم د فرعون وجاءهم اور اغلی دیتا رسول کریم استاد عزت مندو دا امتحانات او بیا پینزم زلی دلتا سورہ عنکبوت کی ولقد فتنا الذین او بتاکی سره امتحان کیتونگا نا کسانو من قبل مخکې د دینو امتحان سره پر اخلي دیر پر فلیعلمن الله الذین پس خامخا سرګندی الله یعلم په معنا د زرد الله علم کې شته چې موږ علم کې راولي علم کې سرګن کی فلیعلمن الله الذین پس خامخا سرګندی الله آکسان صدقو چې رښتینی دي ولیعلمن الکاذبین او خامخا سرګندی الله دروغجن رښتینی او دروغجن دا الله سرګندۍ ښکاره کوي سورہ بقرہ کی آیت 177 کې ګڼ صفات ذکر کی لس صفات د مؤمنانو نو آخر کې بیا وایي اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اولئک الذین صدقوا دا کسان دی چې رښتینی دي واولئک هم المتقون او دا کسان هم دی پرهیزګاران دا رښتینی دي دا رښتینی چې دا صفات په ځان کې راولي پنځه عقیدې سره تعلق ساتي پنځه عمل سره عقیده سم کې عمل سم کې نو دا رښتینی دي دارنګه سورې توبه کې لسمه سپارا آیت نمبر 43 درې سره تم کې وایي عفا الله عنكم لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفا الله عنك عفا کړی دا الله د تانو دې ته جمله دعایه وای دا جمله دعایه د پیغمبر ته چې الله تا پکړی یعنی سن الله اړو الله تان تپوس نکی دا عفو اللہ عنکو ندیخ پتا بانی اللہ سملامتیاو لما زنتلوم ولی اجازت ورکولتا دیتاو حتی ترنی پریت بین لکل نزینو چخکار شیوی تا کسان صدقو چی دیتنی و تعلم الکاذبینو کان شیوی درو جنو دانگی سوری احزاب کی 2 سپارہ کی آیت نمبر 23 درشتم کی ہوئی درشتم سپارہ سورہ احزاب آیت نمبر 23 سپارم درشتم دا او آیاتم درشتم دے سورہ توبہ دا سورہ احزاب آیت نمبر 23 درشتم سپارہ دوشتم دا او آیات درشتم دے سپارہ یوشتما آیات 23 اور سورۃ احزاب من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علیه من المؤمنین د مؤمنانو رجال سړي دي صدقوا
چې رښتیا که الله سره ما هغه عهد الله چې وعده کړی و الله سره علیه په دې باندې فمنهم پس بعضې د دوی نه منع څوک چې قضا نحبه چې پوره یې که نیټه خپله ومنهم بعضې د دوی نه منع څوک چې ينتظر چې انتظار کوي وما بدلو بدل نه کو دی حکم د الله تبدیلا په وخت په بدلولو سره په وخت د امتحان کې د الله حکم بدل نه کو دانګې سوره محمد شپږشتمه سپاره آیت نمبر 21 رښتینی الله ښکاره کوي شپږشتمه سپاره سوره محمد آیت نمبر 21 یوشتم طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم طاعت وقول معروف اطاعت د الله غوره دی دی لره وینا ښه فإذا عزم الأمر پس کله چې مضبوطه کی اراده کله چې مضبوطه کی اراده کله چې مضبوطه کا اراده فإذا عزم الأمر کله چې مضبوطی کی دی اراده مضبوطه کی اراده فلو صدق الله نو کوي د رښتیا ویلي الله ته لکان خیر لهم خاغه دا غوړه و دی لپاره الله وی رښتیا دی ویلي دا لپاره ستاره لپاره غوړه ده او که دروغ وي بنده ته به دروغ وي نو دروغ الله وی زه دروغجن ښکاره کوم رښتینی ښکاره کوم سورہ عنکبوت کې فلیعلمن الله الذین صدقوا فلیعلمن الله الذین پس خامخا څرګندوي الله ها کسان صدقوا چې رښتیني دي ولیعلمن الکاذبین او خامخا څرګندوي الله دروغجن چې دروغ وایي الله یې څرګندوم رښتینی سړی چې رښتیا وایي عمل لا څرګندوي فلیعلمن الله الذین صدقوا خامخا څرګندوي الله رښتینی ولیعلمن الکاذبین خامخا څرګندوي دروغجن رښتینی او دروغجن الله وی دا ښکاره کوم دروغ پټیږي نه د دروغ مثال د فصل لزمکه کې د فصل واچولو تخم دی واچولو هغه خاورو کې پټ شي او چې څومره وخت تیریږي نو هغه زرغونیږي او دروغجن باندې د الله لعنت وي سوره آل عمران کې آیت نمبر 61 کې وایي کله چې دا مباهله ذکر کوي د مباهله بیان کوي نو آخر کې الله وایي ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ثم نبتهل بیا به مباهله وکړو نبتهل دا نبتهل مشتق دی د بهاله یبهلونه په معنا د لعنت غوستلو ابتحال په معنا د عاجزۍ راځي ثم نبتهل بیا ما عاجزي وکړو لعنت به غواړو مونږ په دروغجنو باندې فنجعل نو ابتحال د مباهلې بیا خپله معنا کوي ثم نبتهل بیا مباهله وکړو مباهله څه شی فنجعل لعنة الله په څوک به ګرځو مونږ لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو باندې د الله لعنت وي د الله لعنت پې اورېږي رښتینی سړی او په دنیا کې رښتیا وینا چې ده نو هغه څه شی دی رښتیا وینا دا د الله کتاب او صدیق رښتینی اول رښتینی د نبی علیہ السلام ملګری د نبی علیہ السلام سخر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قرآن کریم دې ته اشاره کوي سورہ زمر 40 سپارہ آیت نمبر 33 کې والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون والذین جاء بالصدق چراته او په قرآن باندې جبرائیل علیہ السلام وصدق به او تصدیق کو د دې قرآن
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. امام رازی رحمت الله علیه معنی کوي اولئک هم المتقون، دا کسانم دی پرهیزګاران، دی رښتینی رښتیا خبره، هر سړی ځان ته رښتینی وایي. الله وایي رښتیا خبرې چې دي دا وپېژنه. رښتیا خبرې کومې دي؟ رښتیا خبرې هغه وپېژنه. رښتیا خبرې سورې نساء کې الله وایي چې زما دا کتاب نه بل رښتینی بل رښتینی وینا نشته. د قرآن کریم نه سورې نساء کې آیت 87 کې وایي ومن اصدق من الله حدیثا، ومن اصدق څوک د ډېر رښتینی من الله د کتاب د الله نو حدیثا په بیان کې دین لوی بیان رښتینی د قرآن نه چرته دی. او بیا سورې نساء کې آیت 122 کې وایي آخر کې ومن اصدق من الله قیلا، او څوک ته ډېر رښتینی من الله د الله نه کتاب د الله نو قیلا په وینا کې 87 نمبر آیات کې ومن اصدق من الله حدیثا، او 122 کې وی ومن اصدق من الله قیلا، څوک ته ډېر رښتینی کتاب د الله نو حدیثا په بیان کې، حدیثا په وینا کې، قلیل قیلا په وینا کې رښتینی کتاب دا رښتینی خبرې د الله کتاب دی. رښتینی خبرې د الله کتاب دی. هر یو سړی ځان ته رښتینی وي. الله رښتیا خبرې دا زما کتاب خبرې. ومن اصدق من الله حدیثا، ومن اصدق من الله قیلا، څوک د ډېر رښتینی د الله نو قیلا په وینا کې، حدیثا په بیان کې، څوک د ډېر رښتینی د کتاب د الله نو په وینا کې، څوک د ډېر رښتینی د کتاب د الله نو په بیان کې، په خبرو کې. رښتیا کتاب، رښتیا کتاب د الله کتاب دی. رښتیا خبرې د الله خبرې دي. ومن اصدق من الله حدیثا، ومن اصدق من الله قیلا، څوک ته ډېر رښتینی د الله نو په بیان کې، څوک ته ډېر رښتینی د کتاب د الله نو په وینا کې. د الله د کتاب نه رښتینی وینا نشته، رښتینی وینا. او نبی اسلام تعالی دعا ښیي سورې بني اسرائیل کې 15 سپاره کې آیت نمبر 80 کې وایي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي ورب السماء ادخلني داخل کې مالرا مدخل صدق، زیاده دن کېدو د رښتیا ته، او کمی وباسي نو اخرجني وباسي مالرا مخرج صدقین، زیاده وکړو د رښتیا ته، وجعل لي وګرځې مالرا من لدنک د طرف خپلنا سلطانا نصیرا، غلبا دلیل امداد. رښتینی سره کامیابی، دنیا کې هم کامیاب او آخرت کې هم کامیاب. سورې مائده کې آیت نمبر 119 کې وایي د آخري آیت نه یو مخکې سورې مائده آیت 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله او وایي الله قیامت کې هذا دا ورځ د قیامت یوم دا، هذا یوم دا ورځ دا ينفع الصادقین صدقهم، چې فایده ورکوي رښتینو ته، صدقهم رښتیا د دوی، چا چې رښتیا ویلي، چا چې رښتیا ویلي علما الله بدلی ورکوي. غټ رښتیا، غټ وینا د رښتیا هغه د الله کتاب دی. چا چې رښتینی ویلي، رښتیا خبرې کړې وه، نو هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، دا ورځ د قیامت فایده به ورکړي رښتینو ته رښتیا د دوی،
رښتینو ته رښتیا د دی رښتیا به له فایده ورکړي. سورې شعرا کې آیت نمبر 84 کې ابراهیم علیہ السلام دعا کوي وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ وګرځې ما لره لسان صدق جبه د رښتیاو فی الآخرین پرستانو کې چا چې رښتیا ویلي تاریخ داغه بیان کوي تاریخ هغه ولیکلی شي فلانې رښتینی و څوک چې دروغ وایي داغه تاریخ ولیکلی شي چې دا فلانې دروغجن و فلانې دروغ ویلي و چا رښتیا ویلي د الله کتاب یې بیان کړی وي هغه داغه خلک وروستو بیا خبرې کوي او وروستو بیا بیان نه کوي رښتیا وینا دا د الله کتاب قرآن کریم د الله کتاب رښتیا خبرې دي الله وی دین بل رښتینی نشته او رښتینی کتاب قرآن کریم رښتیا وینا د الله کتاب رښتیا وینا قرآن کریم او رښتیا خلق کامیاب دنیا کې هم کامیاب آخرت کې هم کامیاب رښتیا چې څوک کوي نو دنیا کې هم کامیابی او آخرت کې هم کامیابی او چې دروغ څوک کوي نو دنیا کې هم ناکام او آخرت کې هم ناکام وي آخرت کې هم ناکام او دنیا کې هم ناکام یوسف علیہ السلام چې کله الله ته سوال کوي دعا کوي نو هغه وایي توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما یو ځکه ما غاړه کې ودونکې والحقني بالصالحين او یو ځکه ما نیکانو سره والحقني بالصالحين او یو ځکه ما نیکانو سره نیکان خلک هغه دروغ نه وایي او چې چا دروغ ویلي نو آخر کې پته لګي او زلیخی دروغ ویلیو نو آخر کې بیا پته ولګي چې د دروغجنه ده او په خپل بیا وی چې ما دروغ ویلیو سورې یوسف کې آیت 51 کې قالت امرأة العزیز الآن حسن سلنق انا راوت عن نفسي وانه لمن الصادقين قالت امرأة العزیز وانخذت عزیز مصر الآن سلنق وسو ثابت شو حق انا راوت عن نفسه ما مطالبه کړو د نفس زده وانه لمن الصادقين او یقینا د رښتینو یوسف علیہ السلام رښتینو یوسف علیہ السلام د رښتینو ما دروغ ویلیو زلیخی اقبال جرمو کو چې ما دروغ ویلیو او د یوسف علیہ السلام د رښتیاو اقرار وکړو یوسف علیہ السلام وانه لمن الصادقین او یقینا دی خاقا د رښتینو نه دی او یقینا دی خاقا د رښتینو نه دی خپل بیا اقبال جرم وکړو او دا چې بیا کله سړی گیر شي الله ته انتظار کوي صبر کوي مهلت ور کوي کله سړی د دروغ نه وړي نو الله بیا ښکاره کوي فلیعلمن الکاذبین ولیعلمن الصادقین بیا الله وی خامخا سرګندوي الله دروغجن او خامخا سرګندوي الله رښتینی نو مومنانو ته الله وی د رښتیا خلکو سره ولې ملګرتیا نه کوي چې ته ځان ته مؤمن وي ایماندار وي نو رښتیا خلکو سره وځې شه که نه داسې ماحول کې کښېنه چې رښتیا وایي داسې ماحول نه ځان وساته چې دروغ وایي سورې توبه کې 11 سپاره کې آیت 119 کې مؤمنانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله نه ځان ته مؤمن وي نو د الله نه ویریږه
دروغ موایا وکونو مع الصادقین او شی سره د رښتینو خلکو ملګرتیا وکړه د رښتیاو په ماحول کې وخت تیر کړه چې رښتیا زده کړې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو ویریږئ د الله نه وکونو مع الصادقین او شی سره د رښتینو د الله د کتاب والا سره یوځای شه چې رښتینې خبرې کوي ومن اصدق من الله حدیثا سورې نساء 87 کې موږ وی او 122 کې نساء ومن اصدق من الله قیل څوک دې رښتینې د الله نه په بیان کې په وینا کې قرآن نه نورې رښتینې خبرې نشته قرآن وایا قرآن سره تعلق وساته نو قرآن دروغ پای باندې رد کوي د رښتیاو ترغیب ورکوي وکونو مع الصادقین او شی سره د رښتینو نو چې قرآن سره تعلق نو رښتیا به وي دروغ باندې چې قرآن سره تعلق نه نو بیا به دروغ وي او بیا به په ذلیله کېږي رسوا کېږي به نو الله وایي زه امتحان راولم په انسان باندې چې دروغ وي که دې رښتیا وي دله اختیار ما ورکړی دی خو بیا څرګندو ما ولقد فتنا الذین او په دا کې سره امتحان کو مونږه امتحان کړی مونږه په کسانو باندې من قبل چې مخکې د دینو وليعلمن الله الذین پس خاص څرګندوي الله کار کوي الله ظاهري الله یعلم په معنا د یظهر د الله علم کې چې موږ علم کې راولي یو سړی عادي شي عادت نه وړي الله یو ځل مهلت ورکي بیا ورکي خو چې کله انتها ته ورسېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو غل نیولی وی څو نغلګانې کړي هغه ورته ایمان نه دي کړي وي د الله دا قانون نه دی چې مخې سره سړی نیسي یو ځل مهلت ورکي بیا مهلت ورکي چې دی اوړي نه نو بیا څرګند کړي فلیعلمن الله الذین صدقوا پس خامخا څرګندوي الله کسان چې رښتیني دي وليعلمن الکاذبین او خامخا څرګندوي الله دروغجن نو الله وی مؤمنان ته وکونو مع الصادقین اے مؤمنان یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونو مع الصادقین اے مؤمنانو ویریږئ د الله نه وکونو مع الصادقین سورۃ توبه کې آیت 119 موږ وی مخکې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو ویریږئ د الله نه وکونو مع الصادقین شی سره د رښتینو ومن اصدق من الله قیل حدیثا څوک دې رښتینې د الله نه په بیان کې نساء 87 122 ومن اصدق من الله قیل څوک دې رښتینې د الله نه په وینا کې رښتیا به فائدہ درکړي دنیا کې به فائدہ درکړي رښتیا وایي دنیا کې کلونه ارضی نقصان د تور رسیږي همیشه به لعنت نه بچي نو دلته نننی سبق کې الله وایي امتحان زاخلما او چې دې رښتیا وایي که دروغ وایي دا انسان او که رښتیا وایي نو هم زه څرګندوم که دروغ وایي هم څرګندوم پټې دې نشي ولقد فتنا الذین لفظي ترجمه ولقد فتنا الذین پتا کې سره امتحان اخیستم نه کسانو نه من قبل چې مخکې د دینو وليعلمن الله الذین پس خامخا څرګندوي الله خامخا ښکاره کوي الله خامخا ظاهروي الله هغه کسان صدقو چې رښتیني وليعلمن الکاذبین او خامخا څرګندوي الله دروغجن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین